عزت منی د الله حبیب فرمان د صلی الله علیه وسلم چې په کوم مجلس کې د الله د کتاب یو ورته ختم وشي دی ور ختم په وجه د الله حبیب فرمایي په دې مجلس کې دعا قبليږي او د مجلس ته الله د رحم په نظیر کسي او د دې رحم په وجه الله تعالی چې کوم خپل بندګونه ته د ګناه په وجه باندې د غضب اراده کړی و الله تعالی غصه کما یلیکو بشانه الله تعالی خپل غصه هم سړا کی او هغه غضب هم واپس کی عزت منی او په اخر کې فرشته دل ترسی په اخر کې اعلان فرمایي د الله حبیب فرمایي صلی الله علیه وسلم اعلان فرمایي تو سه د مودي کتاب په مینا کې روغلی وای دا کسون د الله په محبت کې روغلی ول ورسې د غاسه ما واپس کېږي تمام ګناهونه الله دې تم معاف صرف مفکری هم ندی الله په نیکی هم دې ته بدل کړل ټول وای چې الحمدلله چې نن په هغه مجلس کې الله مو ته توفیق نصیب کړو عزت منی ډېر خبره نشم کړه اخیری وخت دی عزت منی لند خبره ده د قرآن د متن محبت غوړي قرآن د متن وفا غوړي قرآن د متن رحم غوړي قرآن د یو مسلمان د بل سره همدردی نه غوړي قرآن د خپل والدین قدر نه غوړي قرآن د متن د یو مسلمان عزت غوړي قرآن د ګوندی حقوق نه غوړي قرآن د خزه او د خوان په منځ کې خط تعلقات رنه غوړي قرآن متو ته د رحم درس ورکوي لیکن نن په معاشره کې رحم ختم شوی دی تو سه بو خبرې گئی هر ورځ څه عجيبه قتلین روان دي څه عجيبه برحمی روان دو څه د مسلمان وینه تلیږي عزت منی پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې د خپل امت ډیر ګرون دی ډیر محبت یې دای ور سره په خدای قسم رسول الله مبارک په خفقیږي په دې باندې هغه چې څنګه هم دی هغه کا غټ سړی دی کوړی کای دی هغه کا حاکم دی کا ظالم دی چې نن زده مسلمان وینته یوم الله په دې ډېر خفقیږي عزت منی نن به معاشره کې رحم رولو نن به محبت رولو دا قرآن متو ته درس روکوي الله نه بو تپوس وکړو الله مسلمان کچرته په امریکا کې وی دا مسلمان د موڅدای کچرته په برتانیا کې وی دا مسلمان د موڅدای کچرته په انډیا کې وی دا مسلمان د موڅدای کچرته په چین کې وی دا مسلمان د موڅدای کچرته یو مسلمان دی وی شعبه سره تعلق لري دا د موڅدای که هغه تبلیغی دی د تبلیغ پران کې دین چار کی دا د موڅدای کچرته مجاهد د جهاد چار کی دا د موڅدای کچرته عالم په مدرسه کې درس کی دا د موڅدای کچرته یوسفی په حنقه کې الله الله کی دا د موڅدای کچرته د مود علماء نمائندگون په اسمبلی کې دی ای الله دا د موڅدای کچرته یو مسلمان په دې جلسه کې هر قسم خلق شتا کچرته یو د پی ټی آی ولکاس دی دا د موڅدای کچرته یو د نېشنل ولکاس دی دا د موڅدای کچرته یو د کنگرس ولکاس دی دا د موڅدای کچرته یو د پی 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 ولکاس دی دا د موڅدای ای عزت منی د الله نه تپوس کوي کنه کوي جواب ورو کوي ای عزت منی 1400 کله مختا الله فرمایي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله فرمایي مسلمان د مسلمان وریر دی نن اغیار لګیا دی سګه په قومیت جدا کړل نن اغیار لګیا دی سګه په ملک جدا کړل نن اغیار لګیا دی سګه په پارټي جدا کړل نن اغیار لګیا دی سګه په دینی شعبه جدا کړل مکتو سے ټول ورنا یو چې کله یو تر بل مینا کو یو تر بل محبت کو یو تر بل الفت کو دی الله حبیب فرمای صلی الله علیه وسلم
یو مسلمان ولګیدو د بل مسلمان سره د مینې لوس ملاو کړو د محبت لوس یې ملاو کړو یو مسلمان ایوه ته وخندل بل مسلمان بل ته وخندل د الله حبیب فرمایي په دې محبت باندې الله دومره خوشحاله شو چې الله د دوړې صغیره ګناهونه معاف کړل عزتمنې مینه محبت بکو کنا یو تر بله به کندي نه کندو نن وریر د وریر نه جدا دی نن وریر هغه د پلور نه جدا دی نن بچای پلور نه لري دی پلور د بچی نه لري دی نن تربیر د تربیر سره نه لګيږي نن خوري د ماما سره نه لګيږي عزت من څه نفرت معم کړی دی لیکن دا نفرت الله ته نه خوان ور کوي د هغه په وجب الله په موتو باندې عذاب ورولي رسول الله مبارک فرمای کله مسلمانون په خپل منځ کې مینا محبت شروع کی الفت شروع کی وررګری شروع کی الله بده پوسنه حاکم رحم والپرولي او کچرته دای په خپل منځ کې رحم نکی الله بو حاکم د وخت ظالم پرولي عزت من رحم بکو کنا نن هر یو کس د بل نه ګلا کی سګی چې حکومت ظالم دی سګی چې طالب ظالم دی سګی چې فلونکای ظالم دی او فلونکای ظالم دی سګی چې خان ظالم دی سګی چې ملک میں ظالم دی لیکن هر یو کس بخپل گریوان ته سر ټیټ کړو رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه وسلم چې کله تخپل وجود اسلام مطابق جوړ کې الله بو تمام فیصله د رحم والوکی الله بو تمام فیصله د رحم والوکی عزت من پر رحم یو دوی خبره کم بیا تم پیرا دی لاند خبره ده نن ز په خپل کیر کې ظالم یم خپل خیر لیر ته میراث ور کوم کنه ور کوم نن می خیر لیر ته میراث نشته چې ور یې کم عزت من کتنن په خپل کیر کې خیر او لیر ته میراث ور کې الله بو څومره په خوشاله شي خو چې نه ور کوي رسول الله مبارک فرمای صلی الله علیه وسلم په قیامت کې به تمامم زکا کدای ول وش من زکادو کيو کرنال من زکادو کيو جرب من زکادو چې څومره من زکد د خیر او لیر نه ولیدو د الله حبیب فرمای صلی الله علیه وسلم دا اوته بقم زکب الله غوړه ته دری چې ویل ته یی چې جنت ته وسا کتلای شي مو تو جنت ته تلای شو عزت منه کله هم نشو تلای د الله حبیب فرمای جنت بیا په تو حرام دی بیا جهنم ته لورشه عزت من دې وجنا نن هر یو خوان د خپل خزه سره ظلم کی لیکن الله تعالی ظلم خوان نه ور کوي د الله حبیب فرمای صلی الله علیه وسلم یو خوان ولګیدو خپل کیر ترغلو په خپل کیر کې خپل بیبي ته وخندل بیبي دته وخندل الله په دې محبت دومره خوشاله شو چې الله به دې دوړې په اعمال نما کې د قبیل عمره برابر اجر ولي کی عزت منی چې کیر ته لور شو د خپل بیبي سره به متو خوندو کنه به خوندو رحم به شروع کوو کنه به شروع کوو محبت به شروع کوو کنه به د فتنې نه بچوي عزت منی هم درنګ خپل کیر تلوړې د خپل اده مخته د وکتل د خپل پلور مخته د وکتل رسول الله مبارک فرمای الله تعالی بو د قبیل حج د مبرور حج برابر اجر درکې صحابي و ته فرمای دواره روایت یو د 70 حج روایت بل د صلح حج روایت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نو صحابي تپوس کی دا روایت د حضرت عباس نه روایت فرمای چې رسول الله مبارک نه تپوس هغه صحابي وکړو چې اې د الله حبيبا کيو سړای په ورس کې سلو خپل میر او پلور تکسي آیا د صلح حجاب برابر اجر ورکوي د الله حبيب او فرمایل چې الله تعالی ډېر د رحم ولدای الله ډېر د فضل ولدای د الله په در کې کمای نشته امید شته چې الله یې ډېر کی عزت من مینا بو شروع کوو کنه په خپل کیر کې بو د خپل اده سره مینا شروع کوي ټول جواب روکي د خپل پلور سره به څنګه مینا شروع کوي د خپل بیبي سره به څنګه مینا شروع کوي
چې کله تو دا مینا شروع کړه په خدای قسم د دنیا نه و راحت د دنیا نه و جنت جوړ شي د دنیا نه و یو خوشالي جوړ شي تنن د گاونډي د نه خفا دی ای روایت مبارک کرسی الله به په ليله القدر هم نمف کوي چې چا نه گاونډي خفاوي اخیری روایت بیان کوم بیا می خبره باس کړه حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ ته یو صحابي رغلو اے امیر المؤمنین متبد سرنګ پته لګیږي چې زه نیک یم او کبد سړی یم امیر المؤمنین وی ته فرمایي مو د دوړې جان سردار مبارک نه اوریدلې دي صلی الله علیه وسلم کچرته دا غوړې چې زه معلوم شم چې نیک یم او کبد اے تبلیغی کا غوړې چې زون معلوم کې به طریقه زده تخیم گشتین ډیره خاچار دو تبلیغ ډیره خاچار دو په تبلیغ کې دا چار زده کیږي اول ته به مګ زده کوو اے مجاهدا ته خود کافر سرینه وایې لیکن دا دادی کنه چې الله څنګه بوزن نیک پس جوړېګم اے صوفی مت خو تسبیح زړې کړې لیکن مت علم شتا چې الله د الله څنګه زن نیک پس جوړېګم اے بل یو تکړه سړیا اے یو عابدا اے یو عالما نن کدا غوړې امیر المؤمنین عمر ابن خطاب مطلق ذکر وکړو دی الله حبیب صلی الله علیه وسلم قول یې نقل کړو وی ته فرمایي کچرته دا غوړې چې زه نیک یم او کبد یم بیا مې د الله د حبیب نه اورېدلې دي چې د ګاونډي نه تپوس وکړه که ګاونډي دې ته ووایي چې نیک سړی تبلیغي تبلیغ باندې د عمل شته مجاهد نیک سړی په جهاد د عمل شته صوفي نیک سړی په دغه په حنقاب په عمل په بند د عمل شتا اے علمت نیک سړی خلق ته دعوت ورکوي ته نه گاونډي خوشاله دی طبيعت نیک یې طبيعت سید الله او رسول څنګه نیک نیکی او کچر ته د تو نه گاونډي خفاو پریشان وو غمگین وو د تو د کو نه گاونډي د تو د کیر گاونډي د تو د بسترې د گاونډي د تو د کیر نه نوریر د تو بهار یو مسلمان وریر د الله حبیب فرمای دا نیک سړی دا زتو بزن نیک جوړاو کنه بو جوړاو ټول جواب ورکړي نن نه بعد بو فیصله کو کنه چې دا قرآن د متونه دغه شای غوړي چې رحم برولو ټول به ورنه جوړ شو ټول به مینه محبت شروع کو یو شاعر یې چې کته وایي چې زیم او زوایم چې زیم نه بتوي نه بزوم او که زوایم چې ته او ته وایي چې ته هم بتوي هم بزوم عزت منه کته یې کته دی یو بل مسلمان تجار او جی کې قربان وې تکې وریر تجار او جی کې وریر تو تجار او جی کې تربیر ته تجار او جی کې تربیر تو تجار او جی کې عزت منه جنت بو جوړ شي کنه شي بو جوړ ټول جواب ورکړي عزت منه د څومره حافظون چې تاسو وینئ دا چې تیر کول په دې مدرسه کې چې تعاون کړی وو هغه ته الله تعالی د ټول حافظون اجر ورکوي نن نه بعد د په عمل نما کې بلکې د کول د سرنا چې څومره حافظون دلته قرآن یلو څومره قرآن باندې عمل کړو څومره عبادت یې کړو چې چا هم د مدرسې سره تعاون کړی د نن قسم په خدای په دی وی ورټکی کې خیسادو هغه ته په هزارها بار مبارکي آیم چا وظیفه ور کړی دي چا طالب ته کپڑے وخستی دي چا د مدد دغه جلسه جوړه کړی دو چا په دې مدرسې کې یواري په تعاون کړی ده نن خوش قسمت صدقه جاریه دې لګیا دو الله په قبر کې عذاب نه در کوي رسول الله مبارک فرمای چې کیم سړی صدقه جاریه وکي الله په قبر کې عذاب نه ور کوي او چې کیم سړی د بچینه حافظ قرآن جوړ کی الله ته حیا و نرسی حیا و نورسی چې د عذاب ور کوي او چې کیم سړی د سبو وخت سوره یاسین او د مخوم تن سوره ملک تروي الله به د عذاب قبر نه او د زنکدن د سلګي او سختۍ نه سوتي عزت منه دا غوړی کنا او په دې صدقه جاریه یا کې زون په شامل اول غوړی کنا په دې مدرسې کې ډېر دلته د ټنچې ضرورت ده الحمدلله د مدرسه وره په مخ روانه دو د مفتی صاحب دې
او دارنګ پروفیسر صاحب دی ډاکټر صاحب دی په دې کې اخلاص معلومیږي. زه چې هر کولر سم الحمدلله جلسه څومره ډیره وي، حافظون یې څومره ډیر وي، د خلک د مینه څومره ډیره وي، دی هم مخلصین دي او دا عوام هم مخلص دي چې د دې سره امداد کی. نو په مدرسه کې هم د ټینچای ضرورت ده، هغه ته تو د ټینچای خرچا ور کړه، په دې ټینچای باندې چې څنګه او داس کی بیا قران تکینی په کې د خصا ور سره دو هم دی و پلان د شمسي ضرورت ده، یو کس پیسې ور کړ پلان کې ولګولو، یو شمسي ولګول، دوی ولګول، سلری پیدا ور کړ د پلان چې چیرې سوي اې دې لوند طالبون قران یې تو ته الله اجر دې کوي. الله د په خبره باندې عمل کول توفیق نصیب فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله.